Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So first thing چې کوم دې زموږ سره دی grammar. چې grammar څه ته وایي؟ نو grammar چې کوم دی is the way we arrange words to make a proper sentence. So it's basically a way. دا یو طریقه ده په کوم طریقه باندې موږ څه کوو words arrange کوو او چې کله word arrange کړو هغه proper sentence جوړوي صحیح ده لکه دلته when we speak or write we use words چې کله موږ خبرې کوو او څه لیکو موږ څه کوو word استعمال. Now we generally use these words in group. Other words موږ په group کې استعمال کوو. دا example دی تاسو he goes to school. نو تاسو ګورئ کنه په دې طریقې په څه شي د arrangement څه وی شي د words ته په دې طریقه باندې arrange کړی دي چې دا یو څه ورکوي یو proper sentence ته دینه جوړ شوی دی کنه he goes to school. کو زه دا څه ولیکم چې school to goes he. نو دا چې کوم دی دا پراپر ارینج شوي نه دي او چې کله پراپر د دې پراپر ارینجمنټ لپاره چې کومه طریقه استعمالېږي هغه ته ګرامر ویلی شي سمپل خبره ده صحیح ده اوس a group of word like this لکه دې په شان د group of word which make complete sense چې هغه یو complete مطلب ورکړي نو هغه به موږ څه نوم یې sentence او دا کوم ارینجمنټ چې کوم موږ کوو کنه دې طریقې ته څه ویلی شي دې ته د سنټنس چې کوم ارینجمنټ کوو ته موږ ګرامر ویلی شي او چې کله دغه ګروپ اف ورډ ته پراپر طریقې باندې ارینج شي او دغه یو څه یو مطلبي نو هغه ته به موږ څه موږ ته سنټنس و د سنټنس زموږ سره ټایپس دي صحیح ده زموږ سره سنټنس څو ټایپس دي 4 ټایپس دي کاینډز اف سنټنس زموږ سره چې کوم دی یو ته ویلی شي declarative sentence یا assertive sentence یو ته ویلی شي interrogative sentence and imperative دی او exclamatory sentence څلور ټایپس دي صحیح ده 1 2 3 4 اوس ګور a sentence that make a statement or assertion means claim یو sentence چې کوم دی څه کوي یو statement یا څه claims کوي هغه ته موږ declarative یا assertive sentence لکه زه داسې وایم let's say Humpty Dumpty sat on the wall Humpty Dumpty sat on the wall دا ستاسو یو statement دی صحیح ده که دغه شانته یو سنټنس د سړي چې ته کې کوېشن کې لکه مطلب ته کوېشن پک اریز کیږي هغه ته ویل شي انټراګیټ لکه زما ویر ډو یو لایف ته چرته اوسېږي هو آر یو ته څوک لایک دیس اوکې نو ا سنټنس دیٹ ایکسپریس کمانډ چې سنټنس کمانډ یا انټریټي مطلب ریکوېست چې کوي هغه ته موږ شو کوي هغه ته موږ امپیریټیو سنټنس لکه زه وایم چې بی کوایټ خاموش شئ صحیح ده نو دا یو آرډر دی کنه بی کوایټ keep silent like this or sentence that express strong feeling check strong feeling show in هغه ته به موږ سو اته موږ exclamatory sentence لکه مطلب how cold the night is د شپه څومره یخه نو دې ټایپ سنټنس څه ویل شي دې ته موږ وایو exclamatory sentence نو موږ 4 type of sentence زموږ سره صحیح ده اوس د سنټنس کې چې کوم دي زموږ سره elements دي element of sentence دي نو first چې کوم دي زموږ سره ستاسو subject is second چې کوم د ستاسو element verb دی third object دی fourth complement and the fifth one is adverb دی مطلب adverb now the subject څه دی subject sentence is the person or thing دا یو person یو thing کې دی شي doing the action یو کار کوي action کوي second thing being described او یا څه شي تا describe کړي لکه Lee ate the pie Lee چې کوم څه کو pie خوړل نو مطلب د لی څه شری بیٹا موږ دلته خبره چا دلته موږ خبره کوو د سبجیکټ څوک دی چې کوم شي څه کې اکشن کوي نو لی څه دلته لی اکشن کوي د خوراک اکشن یې کوي صحیح ده تھنک ډوینګ کوي مطلب اکشن یې کوي نو دا ستاسو څه شو بچا دا ستاسو رااله سبجیکټ څوک دی سبجیکټ ستاسو لی دی ځکه د لی په اړه کې خبره ده او لی چې کوم دی از the person or thing doing the action کوي یا موږ لی از چابي مطلب لی څه چابي دی دا موږ څه کو د لی په اړه کې موږ ایکسپریشن زوم لی از ویک لی اس کوم نه کمزور دی نو موږ د لی په اړه کې خبره چا په اړه کې چې کته خبره کې نو هغه ستاسو څه جوړیږي هغه وستا سبجیکټ څه ده کار د کوم شي په اړه کې ته ډیسکرپشن ورکړه د کوم شي په اړه کې کوم شي په اړه کې خبرې کې پرسن یا تینګي دا په اړه کې ته ډیسکرایب کې نو هغه ستاسو سبجیکټ Lee is the subject of the sentence. Lee is the subject of sentence. Lee is being described. Lee means describe. Let me describe. Verbs 8 is Lee is the subject of these verbs. Or the Lee cha subject is the or the is. Say sure.
उस सब्जेक्ट چې کوم زمونږ صحیح راځي سمپل سبجect او بل ته ویلی شي complete subject صحیح ده simple subject څه دی simple subject د څه چې the term used for the single word that is subject and verb صحیح ده now a simple subject will often have a modifier before or after it but once these are removed the word left is a simple subject نو تاسو په دې جمله کې وګورئ کنه دلته بره چې کوم لی والا کې نو په دې کې دا لی څه شی دا سمپل سبجیکټ زمونږ دلته دی کنه دا لی څه شی دی لی سمپل سبجیکټ دی څه شی سمپل د څه کله ماډیفایر راشي نو به کمپلیټ سبجیکټ جوړیږي صحیح ده اوس ګوره the word youngest pope the word youngest او به pope was 11 year old نو ګوره دلته چې وګورئ کنه Pope was 11 year old. Pope چې کوم دی 11 year old. And دا Pope چې کله دا دې لري کې دا the word young youngest دا ته remove کی. نو دا ستاسو څه جوړ شو بیٹا؟ دا ستاسو جوړ شو subject. نو Pope was 11 year old. اوس چې کوم دی دا ستاسو simple subject دی صحیح ده؟ لکه زه دې ولیکم Pope was 11 year old. Pope چې کوم دی 11 year څه شی دی Pope 11 year old نو په دې کې دا Pope څه دا simple subject دی صحیح ده اوس په دې کې چې کوم دی as a whole دا subject دی صحیح ده په دې نه دې پورې څه the word youngest Pope دا ستاسو سره complete subject دی اوس د word د دنیا چې کوم youngest Pope صحیح ده دا ماډیفای کو څه کله پوپ سبجیکټ دی وجه دته کمپلیټ سبجیکټ ویل دلته سمپل دی سبجیکټ پوپ چې کوم دا سمپل سبجیکټ دی او دا ماډیفای چې کله ورسې سمپل سبجیکټ دی نه جوړیږي یعنی کمپلیټ سبجیکټ دا که شانته all butterflies test with their feet نو دا چې دا تاسو کمپلیټ سبجیکټ په دې تر ماډیفایر دی مطلب دا all دې درې کې دا تاسو سمپل سبجیکټ دی the king of heart is the only king without a mustache so مطلب دا اوس ګوره دلته تاسو سبجیکټ څه شي دلته تاسو سمپل سبجیکټ څه کی king دی د دې king د باقی څه دا the of the hearts دا چې تاسو modified دی دا king په معنا کې څه کې اضافه ورکړي the subject of a sentence is a noun or pronoun the subject of sentence کوم نه noun or pronoun and all the modifier that go with it نو مطلب دا دی چې سبجیکټ اف سنټنس کوم دی دا ناون هم شي او پروناون شي او د سره کوم دی ماډیفایر along with c modifier word سره the simple subject are four pope simple subject دی butterfly simple subject او king simple subject all the other words that have been shaded is a part of the complete subject or modifiers اوس ګور دا باقی چې کوم موږ شیډ کړی دي کنه کلر مور کړی دی نو په دې کې چې تاسو ګورئ دا پوپ سمپل سبجیکټ دی چې دا ماډیفاید دی کې دا پوپ سمپل سبجیکټ پاتې کیږي او دا سری دا ماډیفاید صحیح simple subject will often have a modifier simple subject څه modifier ورسې کله before یا after it but once these are removed the word left is simple subject مطلب دا چې modifier ورسې اوکې چې modifier ته لري کې نه بنري ضروري simple subject کله چې modifier ورسې نه به ضروري کې به complete with a very complete subject best as a complete subject اوس راش modifier څه ته وي modifier چې کوم دی modifier وایي چې modifier مطلب modifier چې کوم دی دا is a word دا یو word کې دی شي present کې دی شي clause کې دی that describes something یو شی څه کې describe کوي makes its meaning more specific او د دې معنی څه کوي more specific جوړي modifier function څه کوي as an adjective function کوي او as a adverb function نو modifier مطلب دا چې دا څه کوي په معنی کې اضافه کوي د چا په معنی کې اضافه کوي چې کوم ستاسو چې کوم سبجیکټ دی دا په معنی کې څه کوي اضافه کوي دا function دا چې کوم دا word هم کې دی چې دا modifier دا phrase هم شي کېدلی او دا clause هم شي کېدلی چې دا په دې درې فارم کې راتلی شي او دې function چې کله دا function ورکوي کنه دا به as adjective function هم شروع کول او as adverb function هم شروع دا دوه function دي او دا چې کوم دي تاسو کې meaning more specified کوي چې more specific کوي لکه زه دلته وسوم کنه دا simple وګورئ all but butterflies simple یاد کی نو butterflies به تاسو پورا meaning نه درکړي د څه پوپ خو دی ولا پوپ دي کنه چې د word youngest pope مطلب دا meaning more specific شو یو خاص youngest pope ته اشاره ده صحیح
اوس ماډیفایر چې کوم دی از ا ورډ چې کوم دی دا فنکشن کوي زم ایکسپنسیو کلوک دا کلوک چوغې ته وي دا چوغه څه دی دا سره ایکسپنسیو کلوک دا ایکسپنسیو تاسو چې دا ایجکټیو دی او دلته دا ماډیفایر دی او د فنکشن از ا ایجکټیو فنکشن ورکړي او کلوک ته موږ کلوک په اړه خبره کوو نو دا زموږ څه شي سبجیکټ دی او دینه څه جوړ شو دا تاسو چې کمپلیټ سبجیکټ شو دا سمپل څه دا کلوک چې سره بین دا سمپل سبجیکټ ها it leapt gently دا ودلته as a function څه شي as a function adverb see دا flip چې کوم دی نو verb دی او دا څه شو adverb function کوم modifier function د څه شي ورکو modifier function ورکو as adverb نو یا به as adjective function وکړي کدل ته چور کړي یا به as adverb function وکړي چې کدل ته ورکړي see او دا single word دی see اوس موږ modifier as a phrase discuss کوو as a phrase دا څنګه راځي کو تاسو ته وګورئ کنه a very fast broom نو موږ د broom خبره کوو نو broom تاسو څه شي دی broom تاسو رااله subject صحیح ده broom څه subject او a very fast دا تاسو سره څه دی دا تاسو سره phrase دی صحیح ده کنه adjective phrase دی adjectival phrase دی صحیح ده she sat on the broom هغه په broom باندې څه ناست دلته سره راځي set چې کوم دی verb دی نو دا تاسو سره adverbial phrase رااله صحیح ده دا تاسو شي adverbial phrase دلتا modifier function is a modifier function is a phrase شو صحیح ده او دلتا is a phrase function sorry دلتا is a phrase راغلی دی او function is adjective دی دلتا is a adverbial دلتا phrase راغلی دی او is a function is a adverb مطلب د adverbial phrase او adjective phrase اوس راشه modifier چې کوم دی د class په شکل کې چې کله راشي the ghost that stole the bandages نو دلته چې کوم دی تاسو دا سره راغلی دی دا is adjective clause راغلی سیده دا لاندې موږ ډسکس کوو چې it clause څه ته وایي he came سیده when the moon appeared he came when the moon appeared دلته راځي فنکشن څه ورکړی دی دلته تاسو adverb form کې راغلی دی او clause دی او clause چې کوم دی modifier راغلی په clause شکل کې او clause چې کوم فنکشن څه ورکړي دی adverb function ورکړي when moon appeared was praise ته وي praise او clause موږ ته بر ډسکس praise چې کوم دا group of words دي چې کوم is a single grammatical unit څنګه شو صحیح ده او دا چې کوم دی په دې کې تاسو سره subject او that does not contain subject or a verb and consequently cannot convey the complete thoughts او دې اپوزیټ باندې به سره چې clause مطلب دا دی چې په praise کې با یو خبر دا چې دا به group of words او دا group of words چې کوم دا به single grammatical unit شو کی سیکنډ خبردار چې په دې کې به subject او verb نه وي او په کلاس چې کوم هغه به کې کلاس کې تاسو subject می پلس verb می او کنوی کوي و څه شي meaning جبکې په دې کې به دا کنوی کوي پورا meaning نه صحیح ده کنه اوس ګوره دلته تاسو ګورئ کنه او very fast چې کوم دی نه په دې کې نه تاسو څه شته دی verb شته صحیح ده په دې کې تاسو نه verb شته دی او نه د subject اوکې دې کې تاسو نه subject شته او نه د verb شته او نه پورا meaning او very fast څه دنه لاو دلته وردام پریز دی on the broom کې تاسو نه شته نه تاسو subject شته او نه لسا دا مطلب دا ځان لکه دې کې نه subject شته او نه verb شته صحیح اوس کلاس راشه په کلاس کې ته وګورئ کنه په کلاس کې تاسو ګوره that stole the bandage stole چې کوم دی یو action دی stealing like type اوکې دا تاسو verb شو دلته مطلب تاسو subject هم شته او verb in the substitute. See the ghost that stole the bandage. Okay. خادين علاوه چې کوم دی دلته وګوره when the moon appeared دا business separate کا when the moon appeared صحیح ده کنه نو موږ چا خبره کوو د moon خبره کوو نو مون تاسو د سپریټ په دې کې څه شو سبجیکټ شو د مون باره کې خبره کوو نو مون زموږ سبجیکټ شو لکه دې سیټ نه چې د وباسي دا تل لري کې ځان کلاس چې ځان لکه سنټنس نه وباسي
نو د دې سپریډ چې دا کله کېږي نو دې کې خپل سبجیکټ هم شته او پیډ چې کوم دی ستاسو ورب دی دا د وایي کلاس ویلی شي جبکې په دغه کې دا سیستم نه وي اوس کلاس ډز کنټین کلاس چې کوم دی کلاس ډز کنټین ا سبجیکټ ان ورب په کلاس کې به ستاسو سبجیکټ وي او ورب هم پکې صحیح ده او دا به څه کوي پوره مینینګ به کنوے کوي Let's start with a sentence that has no praise. What's your sentence? We start with praise nashta. Like Salar eats cake daily. Now the praise a single word. There is no praise. Okay. The sentence is no praise. All the first of sentence are single word. Like in class we discuss already. See that? What's good? My cousin Salar. My cousin Salar eats cake daily. Now we have praise. What the my cousin Salar دا چې ځان لکه سپریټ کې د سنټنس نه وباسي نو په دې کې نه سبجیکټ شته نه پکې ورب شته او نه پورا مینینګ کنوے کوي صحیح ده کنه نو as the subject of this sentence okay the three words praise function is the subject that is the subject of praise they say that the praise the praise itself does not contain its own subject and its own نو مطلب دې praise نه خپل سبجیکټ او نه شي ورب شته صحیح ده کنه We use phrases to build a class. Among the phrases जोड़ो use को चाहे अगर नस्मों जोड़ो class जोड़ो बोरा subject verb complement दलता दे our flight time the noun phrase दे सही है the दिन इलावा हाँ नोज़ गोरा ज़मीन से चले subject चले our flight time the flight बारा के खबर मंग को सही है करना देर वही the our flight time चले ज़मींगा subject will be among verb the approximately 45 minutes say that no first thing chikam de first thing flight च shede flight sta sara de now our flight time say the flight sta sara noun de और दा टोटल च जोड़ छो दा यो phrase जोड़ छो न बदे की न subject sta न बकी verb sta देर वजी दा chikam de phrase उस phrase chikam de राइज़ शो ने शो मंगे clause उस गोरा verb phrase په دې کې راځي will be دا ستاسو څه شو will be ستاسو چې کوم دی verb phrase شو approximately ستاسو څه دی دا adverb دی صحیح ده کنه 45 دا numeral دی او minutes چې کوم دی دا ستاسو دی minutes ستاسو راځي noun صحیح ده کنه نو مطلب څه دی subject verb plus complement or flight time will be approximately 45 minutes So here noun phrase because share our flight time or that's the subject of the class. The subject of the class is मंगल तक खबर चाप बारे के मंगल वेरी subject से तो subject तो भी चाप बारे के मंगल न और flight time the flight बारे के मंगल खबर को देरे वो इधर मंगल subject है. A class is a subject and a verb. और देख पुल subject in a verb. That was your class दे पर देख इस्ता सारा subject हम शता and verb सही देखा. वो सारा जो complement है जिधर complement वो इस्ता सही देखा. Complement as a term used for a word or words that are needed to complete the meaning of expression. The expression چې کوم دی هغه meaning complete کېدو لپاره استعمالېږي څه شی complement صحیح ده کنه لکه زه چې وایم algebra is نو algebra دلته دې چې پوره شي simple شي دا تاسو meaning complete نه ورکوي زه چې وایم algebra is difficult algebra څه ده دا مشکله ده difficult څه ده difficult تاسو د adjective صحیح ده adjective موږ part of speech کې discuss کوو او algebra باره کې موږ خبره کوو algebra زموږ څه شو subject شو او is زموږ څه verb شو نو دا algebra باره کې کوم خبره موږ وکړه نو algebra is صحیح ده algebra زموږ څه subject شو is چې کوم دی verb دی او د difficult چې کوم دا adjective دی او دلته څه دی دا د subject complement دی subject complement ولې دی خبر ته دی the word or word that are needed to complete the meaning of the expression the expression meaning کله کله complete کیږي the expression meaning به الګ complete کیږي چې څه وي difficult وي easy وي صحیح ده اوس چې کوم دی زموږ سبل یو دا دی example دی زیو مچ practice makes algebra easy practice څه دی دا ستاسو سره noun دی practice څه دی noun practice makes algebra easy makes څه شو تاسو makes تاسو verb شو
algebra chile the object among gusta discuss ko, and this is called easy chikam de stas object complement algebra how hawale sada khabara kain dilo itamanga object complement सही है no complement chikam de that is essential de sir para the expression complete ke do da para meaning complete ke do da para khadin ilawa chikam de zamang sarazi subject complement chikam de da is adjective noun or pronoun is it the adjective या ब noun या pronoun that follow a linking word na baat hai और ली is weak मुझे चाप बारे का खबर को द ली पर बारे का खबर को नो ली स्टास subject weak चीज़ weak चिकम ने स्टास लाराजी adjective that's it the adjective ली से adjective और that's की as the subject हवाले से कहें the complete misra li is weak li कमजोर है सही है kan no manga dal tashish और da manga connect कर ली बस बानी po ये verb बानी अब this verb तो बच्चे this verb तो बच्चे linking verb सही ना दस एक बार li चिकम ने subject is weak no da weak चिकम ने दस तास subject complement सही ना and follow a linking verb the linking verb ना बात से phrase. So li is the subject, is the linking verb, and the adjective weak, weak adjective is the subject complement. It tells us something about the subject. It complete its meaning. The subject बारह खबरम कहीं और subject meaning से कहीं complete कहीं. तो दिन इलावा चिकम ने स्टार्ट सोरा दे object complement. कम चिबारा मुंडेस का object complement is an adjective, noun, or pronoun that follow a direct object. चिकम ने direct object से कहीं अगर दलता गोरा follow a linking verb नर बात रहे सीधे follow कहीं दलता direct object से कहीं और to rename the direct object or to state what it has been लगा ज़रूर सी हुआ मां दे मतलब थे दे मतलब दादे चे follow direct object means come after direct object see direct object number one this is we example let's say we named our daughter Salma सही है मंगा daughter चको दाम समझल तस्तास गोरा we name स्तास जशे दास्तास राले verb सही है kan दास्तास बच्चे सराले this is called verb सही है daughter से स्तास direct object राले सही है और दा सलमा लफ्ज़ कम दे दास्ता सराले object complement see that how the object complement चिकम दे देसो को they completing the meaning of verb the verb meaning is को complete को स्तासा verb तो शेदे already माता उसते स्तासा verb तो दे स्तासा verb दे name we named our daughters माने मतलब दारे दासा से meaning ऐसे को complete clear furthermore मंगा सर discuss को how जमंग सर ता example ले यादा दे चले दामंग तवी the oath made John position untenable मतलब not able to be defended meaning already लिख शवे सही है Knows gora the John position chikam de is a direct object. The direct object see that of the verb made. The made chikam de that's say the verb de or the direct object. And adjective untenable is the object complement. Or that's the John position chikam the John position direct object of the complement se the bare ke so untenable. The माना किसे कहीं necessary दे पारा see that complete कहीं the meaning the object meaning complete कहीं
Now the adjective unattainable tell us something about the direct object. Or the direct object barak is like the direct joint position then they barak that information which unattainable, not able to be dependent. So it cannot be removed because it completes the meaning. The meaning is complete. So assume the old made joint position. Joint position that the meaning complete which is joint position unattainable. No matter that the meaning complete object complement. सही है अदेन अलावा च कम दे जमन सराजी लिंकिंग वर्ड सराजी लिंक लका दे पता से एग्जांपल निकले शी द सी एम सिंपल ची आई painted my room सही है रेड नो कुछ दीज पोता सोचो कि क्या ना painted से स्टास दा verb दी my room चिकम दे स्टास सराजी room चिकम दे स्टास सरा direct object राले and red चिकम दे स्टास adjective सही है क्या नोज गोरा verb स्टास राले direct object और direct object न बात सराले adjective राले the meaning I painted my room for be complete sin I painted my room red red paint को and that's adjective de और delta object complement de से object complement clear उस linking verb से तवई जमन सबल part पे के linking verb Linking verb मुझे कब already discuss माफ की A linking verb is used to re-identify that's कि re-identify कई या describe कई so को subject चिकम दे अगर re-identify कई मतलब निवे identity वर कई अबलत सवर कई या describe A linking verb is called linking verb because it links subject और subject complement से कि दादवाड़ा link कई subject मुझे बारे का खबर है और subject complement चिकम दे expression meaning complete कई Delta example is the re-identification. Chida re-identification संग गोरा. Delta मंगवेरी दी. He is a monster. No he चिकम दे. Let's say he चिकम दे जमंग सा ये इंसान दे. अब मंगा वो चाहत से you monster दे. न मंगा नेव identity और लकना नेव identity से the monster identity मलावा. दा subject जैसे कच्चे he पे बारे के मंग खबर है को. और a monster चिकम दे दा से दा दीर पारा. The heap of बारह more information और कई meaning की पूरा का expression means की he is please बोलना ना complete he और जो हम he is a monster दा मैंने से लगा complete ला और that subject जो subject कम है दा पे ये word बाने चले connection है अदा का word तो चले शी linking उस दा खुद re-identify लगा मंग दो खबरी पड़ी कि यो या बा re-identify के या बा describe के सो को subject उस गोरा re-identify खमंगे वो समंगा वो चेहरा दास describe का वो सिंगा कहीं नज़र वो subject से he looks stunning सही था आगे चिकम दे stunning look कर कहीं नो द he पे बारे के मंग सुबह stunning द stunning चिकम दे is adjective social द subject complement द subject बारे बाने subject बारे के खबर है और subject कम शीट जुमले कम सब बारे के discussion किया ना हस्ता से subject वो द he जमंग से subject और द stunning जमंग से शेषो द subject complement उदा चिकम दे दा लिंक शुवी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंक शुवी दी पे यो वर्ड बानी और दा का वर्ड से ले शी लिंकिंग वर्ड से नो लिंकिंग वर्ड की यो खासियत दा दे कि दा बता था वही करना कि व्हाट द सब्जेक्ट इज कि दा सब्जेक्ट से शेयर दी सही है करना ता दा ना वही चरा सब्जेक्ट से कार नॉट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग दैट तो पूरा ही लुक्स स्टनिंग दा लिंकिंग वर्ड तो वही लुक्स तरके था सही है करना दिस ता तो ना वही चले का मतलब आगत से कार कहीं सही है दाता सिर्फ दाता सके कि what the subject is कि दा subject सदी नो दा linking verb चिकम दे example शो उस linking verb more example दादी है linking verb is highlighted दा linking verb चिकम दे मंग सकरी दा मंग highlight कली दादी सही है shade कली and subject और subject मंगा board अंदर Salar is a vampire Salar से ये vampire दा re-identification दे re-identify करे vampire चिकम दे मंग Salar is a vampire among re-identified. The subject is re-identified as a vampire. Now Salar is thirst.
دلته موږ څه دلته موږ describe کو دا حالات هم describe چې Salah is thirsty دا موږ څه کو describe is a thirsty اوس راشي object چې object ستوي صحیح ده object ستوي object چې کوم دی ستاسو object چې کوم دی is a noun or pronoun that is directed by a verb چې یو verb باندې کې direct or position ये preposition directly मतलब دا چې object چې کوم دی is a noun یا pronoun کړي شي that is directed by verb چې یا verb direct کړي یا preposition څه کړي direct کړي د دې درې قسمه دي صحیح یو ته موږ وایو direct object بل ته موږ وایو indirect object بل ته موږ وایو object of preposition صحیح ده نو I know him دلته چې کوم دی him تاسو direct object دی give her a prize دا چې کوم دی تاسو indirect دی sit with them دا تاسو چې کوم دی object of a preposition دی preposition دا بعد راغلی اوس دا د دې مطلب څه دی مطلب دا دی ګوره the thing being acted on a verb کوم باندې چې acting the being acting on the verb چې کومي کنه now it's not direct object because this you Jake caught Jake چې کوم دی caught a fish Jake caught what see all the verb identify کې د ورنه متفوز کې what now that is a fish دا fish تاسو شو دا direct object شو see again the word question what am ko yahu was indirect sare the beneficiary of the action see that beneficiary of the action matlab kam action ki da beneficiary give her the fish give her the fish no the beneficiary so the fish chata milavi beneficiary so sho har sho the indirect object third number chikam de cook without salt the without starts a preposition the there was object of a preposition the noun or pronoun gone by a preposition is a direct kai the direct object of a verb is the thing being acted upon yeah the receiver of the action the receiver of the action chikam de receiver of the action for bara sentence ke choko the fish caught the action de of fish chikam de receiver of the action dalta was starts example di play the guitar the play the guitar starts to share direct object receiver of the action every actor play has part a receiver of the action the crowd will cheer the president نو دې د سمپل خبردار چې ته کله اول به فرست ټیم ډایرکټ ابجیکټ آئیډنټیفیکیشن د څه دی کنه چې اول به ته فایند کې څه شي ورب موږ فایند کو پلی دا زموږ څه ورب شو دین د پلی نه به تاسو کې د پلی نه به تاسو کې چې واټ زوم چې پلی واټ څه پلی کوم نو ماته به و چې ګیټار تاسو څه شي راغله تاسو ډایرکټ ابجیکټ راغلی کلیر دی پورې دلته وګوره The crowd will cheer the president. The crowd will cheer. The crowd will cheer whom? Mang taposu ko sa shake. See that? Now mang tawil whom the cheer mang taposu ko chi cloud the crowd will cheer. Agat sa shake. Mang tawil chi president. No president starts cheering. President starts director object. نو دا دوه تپوسونه واکې یو به تپوس کې اول به ور معلوم کې دا ور چې د کله معلوم کو هغه نه بعد به تپوس کې asking what یا whom او دا نه به تاسو کوم انسر ملاوي شي هغه ستا ډایرکټ ابجیکټ indirect object لرا شي اوسې دا a direct object example is our cat caught a mouse our cat caught دا verb دی caught what نو ته مونږ ویل چې mouse caught اوسې Finding the direct object example number 2 the boss saw whom the boss saw her no her starts a direct object show in a town say that خدينا لو that method دي چې تبا word first find کې the first word of the basic computer question में तो कि انا اټروم تاسو پتا ټول direct object اوس indirect object راځي indirect object ته ویل شي indirect object کوم دی دا the recipient of the direct object دی مطلب دا چې first تا direct object معلومېدل پکار دی چې تا direct all به ور معلوم کی first thing ور چې کله معلوم کو دغه بعد تاسو معلومول شي به ته direct object شي معلومول او چې کله direct object معلوم کو د هغه نه بعد به ته third number باندې indirect object هم شي معلومول مطلب دا یو sequence دی صحیح ده indirect object هم شي معلومول اوس ګوره The indirect object sentence is the recipient of the direct object. The direct object recipient so the aga stas indirect object. The direct object is the thing being acted on. That we already discussed. Indirect object are shaded.
डायरेक्ट indirect object کوم د एग्जांपल کې ملکل هم شیډ کړی دي او چې کوم ډایرکټ هغه مونږ څه بورډ فارم کړی زوم سالار فاست د پارسل سالار object subject دی past verb دی صحیح ده د پارسل څه پاس کو زوم سالار past word هغه ماته ویل چې پارسل نو پارسل زما څه شو بیٹا دا ستاسو راله ډایرکټ object is the parcel صحیح ده and there is no recipient of the parcel, so in this sentence there is no indirect. Recipient होना चाहिए ना. Salar passed the parcel to him. Well, the him is the indirect object. Recipient of the direct object. Now here you see, Salar passed his father. Salar passed his father the parcel. No, that's the word. That is not such a shared का. that खत्म का. तो that's the word. Salar subject पास چې کوم د تاسو ورب دی سالار پاس د پارسل نو پارسل پاس وکنه سالار پاس ورډ پارسل نو پارسل تاسو رااله څه شي تاسو رااله ډایرکټ اوبجیکټ اوس د بینیفیشری اف ډایرکټ اوبجیکټ مطلب د دې شي پاس کوم پارسل چې موږ پاس ودا موږ چاته پاس کو ریسیپینټ څوک دی نو دا موږ پاس کو چاته فادر تا نو فادر تاسو شي دا فادر تاسو انډایرکټ اوبجیکټ دی صحیح ده کنه نو څه چلو شو سالار موږ معلوم کو چې دا څه دی دا سبجیکټ دی صحیح ده سالار باره کې ټاپک دی پاس چې کوم دی زموږ سره ورب دی او دین علاوه چې کوم دی موږ سالار پاس نو موږ کوېشن کو اول ور معلوم کو پاست ور شو بین دین کوېشن کو څه کوېشن کو چې واټ سالار پاست ورډ امته چې د پارسل نو پارسل موږ معلوم کو چې پارسل زموږ څه دی پارسل زموږ سره ډایرکټ اوبجیکټ دی اوس دا ډایرکټ اوبجیکټ هو شو اوس دا پارسل چاته پاس کو دا پاس کو هیز فادر نو هیز فادر څه شو دا زموږ سره ریسیپینټ شو د ډایرکټ اوبجیکټ او دته موږ به سو انډایرکټ اوبجیکټ hope this is clear د دین علاوه څنګه دین علاوه چې کوم دی زموږ سره the recipient of the direct object اته ویل indirect he gave the pirate a chance pirate मतलब समंदरी غلطی کوي صحیح ده خدین علاوه سو تاسو چې اول موږ معلوم کو ورډ په دې کې تاسو ګورئ ورډ سره he gave نو دا give چې کوم دی دا تاسو سره ورډ دا تاسو ور بلکې already ته کې find the word give تاسو چې موږ find اوس دې ورنه موږ تاسو کو he gave what دنه موږ تاسو کو چې he gave what نو هغه موږ ته ویل چې the a chance نو تاسو chance څه شي شو بچا تاسو دا chance ته دا تاسو راځي ډایرکټ اوبجیکټ صحیح ده ا دا chance چاته ملا شو ریسیپینټ څوک دی the pirate چې کوم دی تاسو لري سمندري چور وته وي ها نو دا سره تاسو سره سمندري شو صحیح ده اته چانس کو میلاو شو دلته تاسو څه شو د پایریټ چې کوم دی دا تاسو انډایرکټ اوبجیکټ شو هدين علاوه چې کوم د object of preposition no the object of a preposition is the noun or pronoun gone when directed by a preposition mean that a noun or pronoun directed by a preposition object of a preposition the object of a preposition is usually but not always is the noun or pronoun मतलब دا چې کوم د اکثر څه شی دا noun یا pronoun خو لازمی نه د همیشه د سینې سي to the right of the preposition مطلب دا دی to the right of the right side of the preposition شي تاسو noun or pronoun د example دی صحیح ده کنه with pride دلته وګوره کنه دلته تاسو څه شي دی with preposition دی right side چې کوم د زمون په دلته left او right په right باندې شي fried نو دا object of preposition see upper preposition delta mugura with utmost pride see simple delta noun praise ragle of the object of preposition uskora is the example of the object preposition in the example below the object of preposition are shaded object of preposition shaded that shade should like a silence
Prejudice me home. And what about the verb? That's the preposition. Also, what are adverbial phrase? Something like prejudice.